ته وې زه ځان نه یادوم خو چې د جمعیت العلماء اسلام د کسانو نه ښه وي تاسو ته بالکل اجازت دی چې هغې لول خو چې نه علما د تودرېږي او د علماو په مقابله کې داسې کسان ته تودرېږي چې هغه نه جنازې ته مخکې کولی شي او نه موز ته مخکې کولی شي او نه نکاح ته مخکې کولی شي او نه داسې نور د خیر کار کېږي. نو زمونږ زه کله ناکله ویمه زمونږ دا خلک نه دي دا ډېر ښه خلک دي. دوی چې کله جنازې له راشي نو هلکه وایي پلان کې مفتي صاحب راغی تقریر به کوي هلکه پلان کې مولوي صاحب راغی جنازه به کوي. جنازه کې همیشه مولا مخکې راغلی وي نکاح کې همیشه مولا مخکې راغلی وي چې معامله د جرګې ډېره زیاته خرابه شي هلکه وایي لاړ شي الیاس مولوي صاحب پسې لاړ شي ضیا صاحب پسې لاړ شي چې هغه راله جرګه وکړي مفتي الله استاذ پسې لاړ شي چې هغه راله جرګه وکړي. نو جرګه کې د مولا مخکې راغلی دی په جنازه کې د مولا مخکې راغلی دی په واده کې د مولا مخکې راغلی دی په خدمت تقام کې د مولا مخکې راغلی. یاره داسې یو کار نشته چې مولا پکې مخکې نشته بغیر د مولا نه کار نه کېږي. خو چې یو دا د اوټ ورځ راشي که نه او دا مولیانو ټولو تودرېږي نو د دې پوزې نه مو پکوړې جوړې کړې وي بیا مولیانو درېدل هلکه د مولا د سیاست سره څه کار یا لکه چې مولا ودرونه وي د سیاست سره چې کار او چې خان ودرونه وي مخالکه خان له ټیکټ ورکړه مولا یې پرېښود اوس څه چلو کومه نه پوهېږم چې څه چلو چې مولا ودرو نو څه وي د مولا د سیاست سره څه کار او چې خان ودرو نو بیا څه وي خان یې ټیکټ ورکړ او مولا یې پرېښوده. یو سړی و هغه د دې عمر زون را روان شو په خر باندې عمر زون چې کله په خر باندې را روان شو ښځه هم سره سوره وه نو ښځه یې په خر باندې کېنوله او په خپله د دې خر واګې ونیولې دې جاڼې ته چې رارسېد خلکو پسې له وایي خدای دې غرق که د لا ښځه دې په خر کېنولې ده ته داسې پیادهګانو کې را روانې هغه ویې وګورې دلې راته وي زه کوزه به یې کړمه نو په خپله بیا په خر باندې کېناسته او ښځه بیا واګې وله ورکوي زه ته روانه شو داسې به وکړو چې کله راورسېدل د شیرپا د هسپتال ور نو خلکو پسې بیا لا تالی پټاو کړو پر خلکو پسې بیا لاس وپړکو ویې ظالمه ای خدای دې غرق که دا ضعیفه ښځه ده دا کمزورې ښځه ده دا دې واګې ورکړي دي او ته غټ سنډا ناست په خر باندې ته خو د سړي زوی نه راغلی وي ښځه څه چل به دواړه تې کوشو چې دواړه تې کوشو را روان شو بله لاره خو نه وه چې کله راورسېدل د شیرپا د اډې ته نو خلکو پسې وایي دې خرو دې خدای تباه کړي څه قمقل راغلي دي وګوره خر ورسره دی او دواړه پرې نه سورېږي دا خو ډېر قمقل راغلي وایي چې اوس څه چل وکړو دا شو چې دواړه پرې سواره شو چې کله راورسېدل شاخ ته خلکو وایي خدای تباه کړه د سړي زامن یې دواړه پرې سواره شوي یې نو یاره ظلم کوي نو موږ سره خو بل لار نشته یا به خان وي یا به څه شي وي مولا وي نو چې خان نه وي او مولا نه وي نو بیا خو مشکله ده. نو خیر د روراک دا خان زمونږ د طرف نه د جمعیت العلماء اسلام مونږ خو هسې هم پښتانه وي د املوکو په تول کې راغلی املوکو په تول پېژنه په دې متل پوهېږې دا یو سړي املوک ته دل نو پچه پکې راغله پوته چې پکې راغله هغه هم خولو ته ور واچوله وي دا د املوکو په تول کې راغلی دا پې پوهېږې که نو دا ښه او املوک یې تلل نو املوک خو تور وي که نه نو پچه پکې راغله نو هغه پچه یې مخوړوي دا د املوکو تول کې راغلی ده نو دا خان موږ سره د املوکو تول کې راغی چې راغی به دا مولا شو انشاءالله یاد ساتئ ګورئ ښه دا چې جمعیت العلماء ودرو نو خانجي تاسو خانجي دی توصیف ته مولا انشاءالله ستا په شا باندې د علماو پنجه ده ستا په شا باندې د علماو شړی ده ستا په شا باندې او زه حیران یم چې تاسو ولې زموږ نه ګډوډېږئ موږ نه مه ګډوډېږئ ګوره زمونږ په شا باندې زه کله ناکله وایم دا جنډه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جنډه ده زمونږ په شا باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پنجه ده زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شړی خاوندان یو زمونږ قبله مکه مدینه ده د خلکو قبله نیویارک او لندن راغلی دا ډېر فرق راغلی دی د خلکو مکه څه شي د قبله څه شي ده نیویارک او لندن او زمونږ قبله څه شي د مکه ده نو موږ به انشاءالله نیت مکې ته تړو موږ به لندن او موږ به نیویارک ته نه تړو خبرې به کوو انشاءالله دا کیسې شروع شوې خو انشاءالله زه انې ته ولاړم او انې غټ سیټ ته ویل کېږي او ما سره چې دا کوم خانجي ولاړ دی هارون خان دا پیکې ته ولاړ دی موږ له به انشاءالله دواړه اوټه راکوي انشاءالله ښه په اخلاص پې راکوي ښه د چا بده نه وي د چا سپکه نه وي چا ته کنځل نه کوو د چا بېعزتي نه کوو نه د چا بېعزتي کوو نه د چا بده ویو نه چا ته کنځل کوو هر سړی په خپل ځای باندې ښه دی خو علما د دې ټولو نه ښه راغلي دي نو په اعتبار د دې سره چې دا علما دي
مونږ تاسو ته دا ګڼ علما راوستي دي دا هم جرګه دله راوستي ده او تاسو به انشاءالله زمونږ دا جرګه انشاءالله منظوروي چې په اینې باندې به انشاءالله مونږ له په 8 فروری باندې اوټ راکوي او په پی کې باندې خانجي ولاړ دی انشاءالله د دواړو نښه کتاب ده تاسو به انشاءالله کتاب ته انشاءالله په دغه ورځ باندې اوټ اچوي خوښ هم ده انشاءالله زه لاس اوچت کې چې چا خوښې ګورې د جمعې ورځ ده که واده خلافي مو کړه لاس اوچت که که نه لاس اوچت که لاس ته باندې اوچتومه د جمعې ورځ ده که چا واده خلافي وکړه ګورې بیا به ښه نی راغلی زه الله هم خوشحاله که الله هم کامیاب که استاد جی به انشاءالله الیاس مولوي صاحب استاد جی به انشاءالله دعا کوي الله پاک هم خوشحاله کړي چې مونږ ته کېناستی د دواړو جهانو خیر و برکت ته الله تعالی در